مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت تھی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل من خرج فی طلب العلم سوک چه دا علم پا طلب کی اوتو فهو فی سبیل اللہ نو دے دا اللہ پا لار کی دی سنگ چه سوک جہاد کی نو دا اللہ پاک پا لار کی دی سوک چه ہجرت کی دا اللہ پاک پا لار کی دی سوک چې د دین د تبلیغ د پاروزی د الله پاک پلار کړي هم دا شانت سوک چې د علم د حصول لپاره اوزی نو دی هم د الله پاک پلار کړي کاغه مستقل طالب علم دی نو هغه هم د دې حدیث د مفهوم لاندې داخل دی او کو مستقل طالب علم نه دی بلکې یو وخت کې یو مسلمان بنده د یو مسلې د زده کړې لپاره اوزی نو دی هم د دې حدیث د مفهوم لاندې داخل دی د الله پاک پلار کی حسابي کی سو پورې چې دی د دین د مسلې د معلومولو د علم د معلومولو په طلب کې اوتی وي حتی يرجع تر دې چې واپس شي یعنی د واپسې پورې د الله پاک پلار کی حسابي رواه الترمذی و ضیاء المقدسی دا حدیث مبارک امام ترمذی او ضیاء مقدسی نقل کړی دی عن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ابو امامه رضی الله عنه نے روایت دی فرمائی رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمائے ان الله بیشک اللہ پاک وملائکته و داغ فرشتی و اهل السماوات والارض او دا اسمانونو اوسیدون کی او د ځمکې والا دا ټول مخلوقات حتی النملتا فی جحرها تر دې پوری چې میږي چې دی په خپل سوړه کې او حتی الحوت او تر دې پوری چې کب چې دی مئی لیصلون الله پاک رحمت نازلی او فرشتي او د اسمانونو د ځمکې مخلوق میږیان او میان چې دینو دی د رحمت دعاګانې کوي او دا د الله پاک نه سوال کوي چې الله پاک رحمت نازل کا علی معلم الناس الخير فهغه چا باندې چې هغه خلق ته د خیر او د دین د علم تعلیم ورکي او درس ورکي د هغه لپاره دعاګانې کوي رواه ترمذی دا حدیث مبارک امام ترمذی نقل کړی دی عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما عبد الله بن عمر رضی الله عنهما نے روایت فرمائی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مر بمجلسین فی مسجده رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو دو مجلسونو باندې تیر شو په خپل جماعت کې فقال وی فرمایل کلاهما علی خیر دا دوال ډلې را جمع شوي دي په خیر باندې او احدهما افضل من صاحبه او په دې کې دا یو ډله چې دا د بلې نه افضل ده یو ډله څه کوي اما هؤلاء دا ډله چې ده فيدعون الله ويرغبون الیه دی الله پاک نه دعا غواړي او د الله پاک طرف ته رغبت لري او هغه سره مناجات کوي فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم کدا الله پاک خوخه شدی ته ورکی که خوخه شي نو منع بکی د دینه و اما هؤلاء او دا بل ډله چې ده فيتعلمون الفقه والعلم
دی د دین احکام زده کوي او علم زده کوي ويعلمون الجاهل او ناپوهه ته تعلیم ورکوي د دین فهم افضل ندی افضل لی وانما بعثت معلما او بیشک زه را لېږلی شویم دنیا ته د معلم په حیثیت باندې زه استاد ما زه تعلیم ورکوونکی یم نو چې دا کومه ډله تعلیم ورکوي نو د دې ما سره نسبت زیات دی ثم جلس فیهم او بیا په هغې کې کېناستو تشریف فرما شو رواه الدارمي دا حدیث مبارک چې دی نو دارمي نقل کړی دی وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين